د دې قوم مزاج دا دی لکه یو سړی په خوا بداینده وي په دې بازار کې داسې ګرځېدی لکه اوس دا مسلمانان چې ګرځي داسې به په خوا اینده وي ګرځېدی نو یو سړی په هغه اینده وي داسې په دې ځای چونډه یې ولګوله او منډې کړي جومات کې په مانځه ودرېده نو آئندہ ولاړو یو سپاہی ته وی چې او سامنے جڑا آدمی کھلوتا ہے اس نے منی چونڈی پری ہے نو سپاہی ورته وی هغه آئندہ وی ته چې او ته نماز پڑھ دے وی چې بڑا وڈا جوانا مر گئے ایک کام بھی کر دیتے وہ بھی کر دے رنا نو چونڈیاں بھی مار دے تے نمازاں بھی پڑھ دے نو خپه نشئ تاسو دواړې غاړې وهئ جماعت تم راغلی یئ او التم ځئ ما نه مخکې د مولانا صاحب یو خبره وکړه چې که تاسو نتلی او د دې خلقو دا مارکې او جلوسونه هم ګرمولی نه نو دوی به د شرم هم نه راوتی چې څوک ورسره وی نه خیال امراغی معاملہ ټوله تاسو خراب پکړه معاملہ ټوله د سنیانو خزو خراب پکړه نن شپه وګورا زرګونه خزې د سنیانو بداوی جنډو سره ګډاګی تړي جنډو لاندې به تیری مرادونه جنډو تر به لپټی تړي زرګونه زما عزیزانو عرض میں داو چکیږي اسم نا زکه چې کم شی د کم قوم مزاج وګرځي ا بدلول صرف د خدای کاری د بنده د وس شی نه زمونږ د قوم مزاج استاجیبه ګرځېدلې دی واوري ارڅ او کای هغه څه چې خپل نه ورته سوی پخواني مسلمانانو به چې څه واورېده آبه کول اوس مسلمانان چې څه واوري هغه کوي نه چې څه نفس اوړه ورته وایي کوي هغه ما عرض دا و چې تقریرونه تاسو ډېر واورئ سبا به انشاءاللہ کوارټه دروازه کې د مولانا ندیم صاحب تقریر یوه بجه شپېله به بیا قاسم علي خان جماعت کې بیا د ندیم صاحب تقریری بیا به راځئ الله دې توفیق درکړي عزیزانو په دې راتلو کې به مم خیر دای او دانن چې تاسو راغلی دلته روټۍ نشته پیسې نشته هیڅ نشته د سود د زکات پیسې نشته چې یو اتا تانه خو زم در باندې ویش سود خلات سکے اوس خو او شرم جمع کړي دي اب لا بیل در باندې ویشي رابشی ککې ناستی او سات او ما داسې طبیعت ته که یو قسم مجلس کې پاسې زه هم جوړ دوی تنګ شو بیا زه بس کوم چې یو هم پانه سي یو پانه سي عزیزانو شته هیڅ نه یو درد دل دې سره بیانو ما ته د وینا توفیق خدای پاک راکړي شته هیڅ نه عرض میں داو چې دین نن په دې وطن کې او په دې دنیا کې یو ټوکا ده یو غیر ضروری شی دین
که دینو نو په اسلام کې اول سړی ابوبکر و چې هغه دین ګڼلی و اول چې عاشق شه او سردار کونین ته د خریدار په سترګو وکته سردار کونین ورته وی چې ابوبکر تا خو هیڅ مطالبه ونه کړه هغه ورته وی چې په عشق کې مطالبه نه چې مې پتا باندې پیدا کړم چې مې له خدای پتا باندې پیدا کړم تر کما په هغه ورځ په لرضا کړه اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې اوس دستا رضا وفا کړې که جفا کړې ما دستا جفا قبول په وفا کړه گل پلال او په گوهر کله سوک پیری گل پلال او په گوهر کله سوک پیری بیلما چې تا خندا کړه ما جړا کړه داسې دو یاران بچا لیدلی نوي داسې دو یاران بچا لیدلی نوي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا زه رحمان چې ستا د حسن ثنا خوان یم ستا د روی ادرس جهان زما ثنا کا چې مې مینه خدای پتا باندې پیدا کړه بس خبره خلاصه تا صدق پیش کر او ما تصدیق کو عزیزان مال حال دا ابوبکر عمر چا سره نو آس ہے راوڑ او خدمت اقدس کے قربان سے خفا نشئی مونگا عموم دا ابوبکر نو ملو مونگا ځان عاشقان د رسول د ابوبکر غوندي ګڼي ته خو د رسول نوم ما ته واخله بنده د خدای او علم بردار د توحید ځان ګڼو ته خو د خدای نوم ما ته واخله چې زه یو انا درکم وبکي د خدای په نامه معاف کا تاسو داسې کوئ که نه کوئ د خدای په نامه معاف کا جی د خدای په نامه معاف کا کوم کوئ داسې دیکھو وګورئ زلیخې ته نظر تلیو نو الکان براله چې هغه د یوسف راغی نو څومره اشرفی دی چې په جیب کې وی وله دی ورکړه و داسې که یوسف نشته وی که نشته دی چې زما د محبوب نامه واغسته دا ماله ډېره ده دا ماله ده خدای په نامه قرآن کې راځي مونږ ټول چغې وو قرآن 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 اسلام مونږ ملیان قرآن قرآن دا قرآن دی چې پرون د ضیاءالحق د خوشحالولو دپاره اعلان وکړو چې اول مارشالله ابوبکر صدیق لګولې وه د لاهور د شورا یو ممبر دی زمونږ ملګری دی ښه سړی دی وی اول مارشالله ابوبکر صدیق لګولې وه
یو پنجابی مولا او دا پنجابیان ډیر بد دي هغه پی را پاسېدلی وی دا له سزا ورکوي د ابوبکر توهین یې کړی او په کوړو یې لګاو کوي او په عدالت کې پې دعوه کړې مونږ هم دسې قرآن تاسو پوه شئ دا مولیان رڼو په آرام کښېني اسلام را روان دی بلکل را روان دی په آرام کم خوا نه را روان دی کم طرف نه را روان دی قرآن خو 1400 کاله وشو چې را رسېدلی دی تیار پروت دی د هغه سړي او د هغه حکمران په انتظار کې دی چې دا قرآن به څوک په عدالت کې ږدي او د ملک فیصلې به پرې کوي قرآن خو تیار پروت دی په هغه زمانه کې دې قوم قرآن سره ټوکې کړي دي مسخرې کړي 35 کاله د پاکستان وشو هر حکومت چې راغلی دی رونو اسلام او د اقتدار نه بعد بیا زم خرید کړی ما بلم خرید کړی دی بلم خرید کړی دی او رو به کېږي رو به ولې کېږي د انسان جوړ کړی قانون د مارشل لا اډیننس په رو نه حاوي کېږي په ملک او قرآن اډیننس به په رو حاوي کېږي په ملک باندې ولې په اوبو کې سترګې غړوي خر لکۍ نیونه څه خیر دی دی خو وګورئ دا زمونږ ملک دی والله که هغه حکومت رانه په آرام کینی چې کوم حکومت د خدای قرآن په عدالتونو کې ایښی نه او د ملک فیصلې پې نه شروع کړي په دې ملک یو ملا نه دی چې څه به د شورا ممبر کې ورته به یې وپړقی او څه به زمونږ د مفتي محمود صاحب یو ملګری په دې طرح کې به ورته ناست او خبرې به یې کولې چې نو د پکشیک ده نو د پکشیک ده ما چې ته پکې چېرته پکشیک ده نو ده خو چې د اسلام آباد نه په شیشه کې ورته د شورا ممبري وپړقې ده پړک د مرض غوندې ټوپ کو هلته کېناست نو دغه خلکو وړوکي اختر کې زما د مرګ افوا وډاو بجلیګر مولا یې مړ کړو ویویشتو بجلیګر مولا یې که مړ کړو د بجلیګر نیکه به پیدا شي او تاسو نه به پرتګونه وباسي محمد امیر بجلیگر مردآباد اسلام زندہ باد وایا قرآن زندہ باد وایا بجلیگر صحیح بل صحیح اسلام زندہ باد داغا اسلام دے کہ دا رسول اللہ پا وفات اسلام ختم نشو دا ابو بکر پا وفات اسلام ختم نشو دا بجلیگر پا وفات با دا د دوی د سټونو په ویښتو چې د درېیمې تبې ورکېږي دوی په ارام نشي کېدی بل بجلیګر به والا پیدا شي بل به ستنې به ورته د کونیانو په دا سومبای کې وایي پرېږدي نه ما د مرګ افوا ولې ما زوی ولې مړ کړم یعنی ما څه چل کړی دی چې ما به خلک مړ کوي څه چل دی او که مړ شم نو ختم لاړم غرق شم مړ کېږم به نه وی موت کا ایک دل معین ہے موت کا ایک دل معین ہے نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي به زه به پې مړ کېږم نو د غمه خوب ولې ټولې شپې نه راځي نو مړ کېږم خو تاسو به په ارام کښېنئ علما
तरह पूरे वो पाराम न कीनी ची तरसो पूरे द पाकिस्तान कानून कुरान शरह नहीं उलमा बान वल्लाह का द सुद्ध ज़कात पे पैसों ही खरीद के दलता दुई वर पसिदा द शुद्ध ज़कात पैसे गर्जई अल्लाह मा वर्तवी ची मुंगम वला फितवा राविस्ते दा ची माली मूजियम बुखोरे गाजी दादा मोजियानो माल दे वहाइए तासा ख्याल है कि दा 50,000 रुपए चालवर की दा मुला ता खरीद को जबता सो तो खैम चसवख के प्लेटफॉर्म कुरानी निजाम द पारा जोड़ सो चौलमा पर कम प्लेटफॉर्म बुलाड़ अमल की आवाज इस्तास हो दे तास मुल्क दे दबल चाप के हक निश्ता जमा अजीजान पदेश न की न उलमा खरीद कीगी उलमा लोई खलक दे सो खरीद शू अल्लाह नदी आनदी आतर क्यामत पोरे बबा की मां दोदरे का सुमात हुई चे दा मौलाना साहब हुकूमत पर सिडेर लगे दे नहीं ची दा निसी वाले ना ता सुबम वेली दा ची दा निसी वाले ना पनी वो सरफा कला करेगा 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा कयूम खान दे फ्रंटियर वजीर अलाओ जा तबे चिप बद नजरों का तो सफे हस्ती न बे मिटाओ यो तकरीर में 50 सदा की कड़े हो और दामी वैल्यू ची गुरबा मीरो सग वजीरो मूश दरबानी कुनद गुरबा मीरो सग वजीरो मूश दरबानी कुनद इहमा अरकान दौलत खाना बीरानी कुनद चिपी शोद वख बादशाही और पे वजीर हुई और मगे चौकीदार द वख डेरे प्रोते पिशोए बादशाह का और स्पे वजीर का और मगे चौकीदार का गुरबा मीरो सग वजीरो मूश दरबानी कुनत इहमा अरकान दौलत खाना बीरानी कुनद पिशोद वख बादशाही और पे वजीर भी और मगे चौकीदार दादरे वाला बच्चा चल गई इहमा अरकान दौलत खाना बीरानी कुनद दादरे वाला बदवा के बेड़ा तबाह की खुदा रास्ती का चालती का उम्प्री दा सीधा करना दलता जमा किरामुन कातिबीन मलैके चिवे अगी उली कल चिदा सग वजीरो चिदवेली दी दा सगे कयूम खान तवे आगा हुसैबा वगुना उस्तरगे नवे चपजान खबरे दमा दस पेश पे शब कदर कला तरसोले यो काल शब कदर कला के नजर बंदुमा यो काल रहुतम जमा स्टार मग से लगे दले दे और दाग में जनाजा होगा ठीक शो याहिया खान को हुकूमत के ऐसे दादी पर द पशकाल चिंदा खान टगे गई मां चिदा नीची वाली ना नीची उबीदी नीची करना जच जेल तलाशम कसम पर खुदा दे चे मां मजीवी द जेल खलक अलवागाने पर खयोर उड़िए दादा ने दीदा कैदियान ना ना कैदियान आई पारीपुर के अलवागाने पर खोली माले बेरोड़े और पकुआट के बागी अलवागाने पर खोली मार जो जेल जच चरते हैं पर मजा की
که دوزخ ته امام تاسو د خدای را سره کی په مزه کې به دیخوا وګورئ جیل تل کې مې تقریر وکړو او دا مې وویل چې واورئ د پاکستان حکمران طبقه د جشن پاکستان په شپه باندې د صدر په کلب کې بربند ګډېږي او داسې ګډېږي چې د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي په دغه شپه تاسو ته خدای ته سجدې لګول پکار دي چا چپړاسیتوب نه درکولو په پاکستان کې وزیران کړئ نو خدای ته سجدې ولګوئ چې په دغه شپه تاسو ته ازادي میلاو شوې ده تاسو په دغه شپه په کلبونو کې ګډېږئ داسې ده که نه ده خدای چې یو مهرباني په تا وکړه او د انګریز پلیت نظام نه اخلاص کړی او خپل ملک یې درکړ نو خدای ته سجدې ولګوه او دا ووایا چې کہا میں کہا یہ نگہت گل نسیم صبح تیری مہربان خدای دا ستا مہربانی ده سجدے ولګوه د صدر کلب نه ویلو د غیبی ملکو لیکل چې صدر کلب نے صدر ہاؤس جوڑ چې صدر ہاؤس جوڑ کو نو توہین صدر شو نو دفصول مارشل اللہ کی زونی وما دا د یحیی خان په وخت چې وینیم کوار جیل کې وما چې بیا مارشل اللہ عدالت ته پیش کوم یې تاده سے چل کرے مالما خدا نے دی ویلی صدر ہاؤس مانا د صدر کور کې پاگل او بربند ڈانس کیږي ما دا نه دی ویلي ما کلب یاد کړی وی چې دا د بزرګانو لیکلي دا څلور واړه بزرګان را سره پیش او یو را سره مجسټریټ هم پیش ما ته وګورئ ما ته مال بچیا تاسو په چا اورېدلي نه ماشاءالله عدالت ته ما ووی چې دا څلور واړه دروغ وی وی کلمه تیره کړه مال د دوی پښتنو مزاج د کلمې په دروغه تیرو د دوی عادت دی وی چې پھر کیا کرو مال بار نه درې کاڼي راوغواړه په درې کاڼي دی له طلاق ورواچوه چې دا لفظ ده ویلی دی چې کاڼي بار نه راوغوښته سی آی ډي والا وایي چې وی مولانا صاحب لږ زما پانسی کولو لم خبره جوړه کړې چې تاسو نه طلاقیان خو جوړ کم کړي میجر ورته وایي چې یہ مولانا صاحب جو کہتے ہیں تم ویسے کرو بس په درې کاڼي مې واچول په څلورو واړو مجسټریټ نمبر راغی ما ته ما خو نوی واده کړی دی مال چې نوی طلاقي شي خبر دا غنم ورواچول ما ته مارشل عدالت وی چې ابھی مال اب جو کہ چاہو کرو تمہارا ہوں جو کہ چاہو قید ہو یا جرمانہ ہو جو آپ کی جی میں آئے 3,000 روپے جرم کم او په میزبان دې 3,000 روپے واغسته او بیا رانات کړای وېسته په دې خبره پوهیږئ د بوټو خان په وخت کې بیا ونیوم په خبر جیل او بیا ریپورت ته بچاری پورته لاړو مزه چرچې وسه شم کول دا اوس دوی واورې داسې نه چې اوس مې ونیسي او بیا کډای کې مې بند کړي زه به جیل نه په دې ځم چې د ملکم بیړه تباه کړل ښځو لم دومره ازادي ورکړې ده چې د ملک بیړه تباه شوه د ښځو اخراجات دومره دي چې د پاکستان اربونه او پدمونه روپۍ بجټ هم د ښځو اخراجات به پوره نه کي د ملک بیړه ښځو تباه کړل ښځو له واګې واچوئ او راوړې نیسئ او کورونو کې کښېنوئ او تباه شویه قومه
दमल कानून कुरान का तो कुरान और मजहब पूरे टोके मकवा किन्हें अंजाम बददाई सचद तेरो शव अंजाम दे द बुटू खान पर वाकई ब्याज द पे खबरदारी पुर पजेलुनों के वाचोलमा याह्या खान चा चोले उमा उम्मीम जनाजा उकड़ा बुटू खान चा चोले उमा उम्मीम गैबी जनाजा उकड़ा कजियाउलक खान वाचोलमा खुदा रास्ती चे द जनाजम दावा हो रहा है ज़माज़िज़ानो उलमा का जेलुन तजी उलमा तखरीब का दी उलमा का जेलुन तजी उलमा द मल्क दुश्मनान दी उलमा का जेलुन तजी उलमा द नजरिया पाकिस्तान दुश्मनान दी उलमा का जेल तजी पदे बजी चिप मल्क पक्काल ऊशु चिचगे वही इस्लाम 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 औकार ईद शैन देखो गोरे पदे बता सुन पोएगी पमल की शरीयत बेंचू न जोड़ दी और द शरीयत बेंच फैसला चिदा द मार्शल्ला ऑर्डिनेंस ताबेदा पदे उस्ता सो पत्स पोएगी मार्शल्ला ऑर्डिनेंस ताबेदा शरीयत बेंच द मार्शल्ला ज्यादा करे शे आद शरीयत बेंच ना हो रही आना हो तासरा मार्शल्ला ना दियो ज्यादा हो सो आ शरीयत बेंच ना हो रही बोले शरीयत बेंच सरदा इख्तियारात नहीं देखो आओ गो रही शरीयत बेंच खुद उमर फारूक को यो सरार आ गई रिपोर्ट कई सो को हजरत अब्बास दो उमर फारूक काजी सरा रिपोर्ट कई किसी जमाए वर्ज दे चार रिपोर्ट के अमीरुल मोमिनीन बाहर हजरत अब्बास रिपोर्ट कई अमीरुल मोमिनीन बांधे नन तानेला वर्षा जिस गरीबिम ख्वारिम उगे तगे नहारिम रिपोर्ट को पचा पखान जमादिक इलाके खान चिदे या पर अरबाब से या पर काउंसलर दादे चुवाड़ियानो दरोगा गांची रिपोर्ट पे को ताना बता तस्वीर पखान रिपोर्ट की पखान हाँ जी तो तब भी वो खच दागे कोरवान करे उतरती अली ताना रिपोर्ट द खान पसार का रिपोर्ट वाली मां बक्की ने 107 के खान बद कोर पर 12 बजे सोकरा पास ही रापासोले शी खान बसोकरा अरबाब साहब बसोकरा पास